أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون مخیاتونو کې تذکرہ د دیو چې قرآن کریم خلق ته بیان کوي دا ورسوي د مانځه قیامو خلق سره جګړه جګړې مکوي ها بحث مباحثه کراشي نو په خپلې طریقې ورسره بحث وکوي ظالمان خلق دی نو هغه په خپلې بحث پوهیږي نه نو تاسو د هغې په شانتې کېږئ مه نو دعوت وای چې آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد و نحن له مسلمون دارنګه د قرآن کریم د نزول خبره وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقتو هغه څوک یې مني چې څوک یې پیژني څوک د دې په قدر و منزلت باندې پوهیږي هغه به راځي قرآن ته او قرآن به زده کوي او په دې باندې ایمان به راوړي خلق پکې بیا دا خبرې هم کوي ګواه پیش کا دلیل پیش کا نو ګواه دلیل څوک دی هغه د ټولو نه غټ دلیل او ګواه الله دی قیامت ورځ را روانه ده هلته کې به ته پته ولګي دی وایي زه چې دا قیامت زر راوله عذاب زر راوله چې هلته کې لاړ شو هغې له زجر او توبیخ ورکوي په دې باندې چې دی تادی باندې عذاب غواړي عذاب چې کله راشي نو بیا به د دې خلاصېده نه وي اوس د آیتونو کې تذکره د دې کوي چې دلته کې څوک خبره نه مني بلکې الټا نقصان رسولو کوشش کوي قرآن کریم و ته بیانې د قرآن کریم د بندولو لګیا دي کوشش کوي قرآن نه پریدي حق پرست نه پریدي لګیا دي جرګې کوي مشورې کوي چې سو سره وکړو نو الله رب العزت وایي دلته کې ستا مسله څوک نه اوري نو بل ځای ته لاړ شه که نه هجرت وکړه زما ځمکه فراخه ده دا الله ځمکه فراخه ده دا ستنګه نه ده ناچا وی چې پای گدا لنګ نیست وي دا خو کم چې لګیا دی بیان کوي وی دا خو د الله یو فقیر دی دا الله یو بنده دی نو د ده خپې ګوړې نه دي شلې نه دي
او زمکه چې دا نو هغه څه تنګه نه ده، نو دلته کې نه جو په بل ځای کې پاسه لاړ شه، بل ځای ته لاړ شه، نو هلته کې بیان وکړه، هلته کې خلکو ته دین بیان کا. کله چې مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات جوړ شو، خبره نور نه چلیدا، نو ویزا هجرت وکا. نورو پیغمبرانو هم داسې کړلی، بعضې هغې هجرتونه کړلی، مسله الله رب العزت خوره کړله. او د هجرت نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی، نو د هغه ځای نه بیا مسله ښه خوره شوه. دی بیا دا وایي چې زه لاړ شم نو هلته به څه کوم، خو جو مړ به شم. نو الله وایي هر سړی مري، دا نه چې یوازې به ته به مرې، ته به هلته کې لاړ شي نو مړ به شي. هر یو سړی، هر یو نفس چې هغه پیدا دی د مرګ دپاره، نو مري به، نو ما ته به راګرځولی کېږي. نو څوک چې داسې کوي هجرت یې وکړو، نو الله وایي چې هجرت ته زما دپاره وکړو، نو زیری واوره، تاله به زه په جنت کې بالاخانې درکم، جنت بدله درکم، جنت نعمتونه بدله درکم. او که څوک دا وایي چې هلته کې به زه خورمه څه، هلته به اوسېږم په څه کې، نو هلته کې که د اوسېدو ځای نشته، د دنیا ژوند دی لږ دی، تیر به شي، اخوا بدله زه جنت درکم، د جنت بالاخانې به درکم، خورم به څه. نو د هغې الله رب العزت ووی چې د زنده سرو ته ګوره، هغې له زه رزق ورکوم، سهار چې وځي نو خېټې تشي، ججورې تشي، او چې راځي نو ججورې ډکي، ماښام چې راځي. الله وایي هغې ځان سره خو رزق نه ګرځوي، الله هغې له ورکوي، نو تاله به هم درکوي. ورپسې دلائل په توحید باندې ذکر کوي، اعترافي. خلق په خپل باندې د دې اقرار کوي چې او دا کارونه الله کوي، او نو چې دا کارونه الله کوي، نو د الله خبره منئ، ولې نه؟ ایمان پورې نه راوړئ. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے زما بندگانو مومنانو، ان ارضی واسعۃ، یقینا زما ازمکه فراخه ده. څومره فراخه ازمکه ده. وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، خاص زما بندگی کوي. دلته کې څوک نه پرېږدي چې بل ځای ته لاړ شه. نو که څوک دا وایي چې مړ به شم، نو کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس سکونکی د مرګ دی، هر یو نفس لا، هر یو متنفس لا مرګ را روان دی. یو وخت به راځي مري به، نو تا ما یې که مرګ راغی نو او ټول باندې راځي، نو ثم الینا ترجعون، نو بیا به موږ طرف ته راګرځولی کېږئ. الله وایي چې مړ شي نو ما طرف ته به راځي، بل طرف ته به نه ځي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل صالح کړلی، لنبوئنهم من الجنه، نو خامخا ټکانه به ورکو هغې له د جنت نه بالاخانې، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به په هغې کې. نعم اجر العاملین، ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی اجر د پاره د عمل کوونکو. څوک چې د جنت دپاره د الله د حکم او د پیغمبر په طریقې باندې خپل ژوند تېروي، نو د هغې دپاره ډېر ښکلی اجر دی. هجرت چې دی وکړو، نو یو خدا ده، الهجرتو تعدم ما کان قبلها، هجرت ورانه ختمی هغه ګناهونه چې د دې نه مخکې شوي دي. بعضې پکې دا وایي غټ ګناهونه معاف کیږي که نه معاف کیږي. چې کله یو سړی د الله دپاره هجرت کوي، نو دی خو ایمان یې راوړلی، شرک به نه کوي، شرک نه معاف کیږي.
ها سره توبه باسي بیا جدا نه معاف کی توبه باندې معاف کی بغیر توبه نه معاف کی دانګ نور غټ ګناهونه دي هغه معاف کی کنه معاف کی نو علماء دعا اقوال لیدي کی او په دې باندې دا غټ ګناهونه چې دا معاف کیږي هجرت یو کو په هجرت باندې معاف کیږي یو څو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړوي الایمان یهدی ما کان قبله ایمان چې کله راوړ ناغه نمخ کې چې څه شوی دی هغه ټول معاف الهجرت تهدم ما کان قبلها هجرت ورانی ختمه هغه څه چې دی نمخ کې کم شوی دی الحج یاد ما کان قبله حج یو سړی وکړو نه دینه مخکې چې کم څه شوي دي نه الله تعالی معاف کوي کم ګناهونه چې کړلي تر دې پورې چې غټ ګناهونه معاف کوي بعضې نو غټ هم معاف کېږي واړه هم معاف کېږي حج باندې معاف کېږي نو په ایمان باندې خامخا معاف کېږي چې ایمان سړي راوړ بعضې وایي توبه دې لپاره شرط ده توبه پکار ده چې یو سړی هجرت کوي نو دی به توبه نه وباسي څه خامخا توبه وباسي نو الله ورته معاف کوي الذين صبروا دا څوک دی دا هغه کسان دي چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی بیا دلته کې د هجرت هم کړلی نو الذين صبروا دا کسان دي چې دی صبر کړلی دي کلک شوي دي ټینګ شوي دي په څه باندې په دې سختو باندې په تکلیفونو باندې په دغه دین باندې کلک ولاړ دي وعلى ربهم يتوکلون او دی په خپل رب باندې توکل کوي خپل رب باندې ځان سپاري وکای من دابه لا تحمل رزقها کې اوسره دا وایي چې ما هجرت وونه زب خرمه سو الله وی نور زینه کې الله رب عزت و لا فراخي راولي مکه تیر شو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا چاچ هجرت کو ما یهاجر فی سبیل الله چاچ هجرت کو پلار د الله کې نه یجد مراغما کثیرا وسعا هغه ډېر غنیمتونو مومي الله به ډېر صبر کی فراخي و پیراولي نو کایم من دابتن سمردی د زنده سرونه او ډېر شي دي دا هو انسان دې چې ځان له کسب کوي لاس په وې ځان له جمع کوي او بیا کور تراوړي کور کې جیب کی جیب کې وسري نام دو دا مال و دولت ته له کم ځکه چې ما باندې سخت راضي ما باندې لوګ راضي چلته بخرم کنه جیب میں ډک دی او دا ما تمہارا اعتماد مکو الله باندې اعتماد کوا وکای من دابتن سمرد زنده سرونه دي او ډیر شي دي لا تحمل رزقا چاغ نه ګرځي ځان سره خپل رزق انو چتای نه بار کې خپل ځان باندې رزق خپل دا واخه ځان سره راغستې دي دا نور سینه ځان سره توبره راغستې ده نه دا هغه نه ګرځي دا انسان ګرځي ځان سره الله يرزقها وياكم الله رزق ورکي هغه له ورکي نو تاسو له هم درکې کنا زبستخره مو ته د ټول نه خخوري وي الله يرزقها وياكم وهو السميع العليم الله دې اوریدونکو پوا باندې خلک مولیان مبارکي وي کله چې علم تکینو ما دې علم کی دې حفظ کی دې بسخوري دې د ټول نه خخوري وهو السميع العليم الله دې اوریدونکو پوا ول انسان ته من خلق السماوات والارض او کته تپوس کې د دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړل اسمان او زمکا وسخر الشمس والقمر او چا مسخر کړل انوار اوس پومای راځینه تپوس کې د دې دلایل وي دلایل د توحید دي لا یقولن الله نخام خدیب وي الله دې بل جواب کې دی نشي دا کافرین منی چې دا اسمان نو زمکا الله پیدا کړلی دا کافرون منی چې نور او سپومای دا الله مسخر کړلی پکاري لګولني اچ کافر دی مشرک دی په بل وجماع دی دا منی ډیر کارونه داسي دي الله ته خالق وای بیام کافر دی الله تا
اختیارمن وای بیا هم کافر دی ولې هغه کې نور قصې دي یو الله سره دې لګیا دي نو شرکونه کوي مخکینی کافر چې و هغې هلته کې 360 بوتان یې ښودې وې الله هغه د ټولو نه لوی دی هغه د دې مرب دی او دی چې دی نو دی لاندې دي نو دی دا بعضې کارونه دي ته حواله کړلي وي اوس هم داسې وي بعضې پکې دا چې سړی کله لاړ شي دې درګاهونو ته لاړ شي کم چې مشهور درګاهونه دي لاړ شي پیر بابا لاړ شي داتا گنج بخش لاړ شي هلته کې عبدالله شاه غازي لاړ شي هلته کې نور چې دي شمس التبریز بابا ته لاړ شي دا مختلف دي څوک ښه دي او څوک ناښه دي ډېر شي دي پاکستان غوډک دی هر ځای کې باباګان دي نو بعضې خلک وایي دې الله اختیار ورکړلی او بعضې پکې وایي پلان کې بابا چې کله مړ کېدو نو هغه ویلي وی هلکه که څوک په دې مرض باندې مبتلا شو او ما خوال رانغی او مړ شو نو خون به په خپله غاړی دروغ وایي په هغې باندې په دغه اولیاء کرامو باندې بزرګانو باندې پیرانو باندې دی دروغ وایي نو هلته کې هغې دا منله چې پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکې الله دی وسخر الشمس والقمر نور او سپومۍ چلون کې د دې نظام چلون کې هغه الله دی ادام مسخر کون کې الله دی لیقولون الله فانا یوفکون نو کم طرف ته دی اړولې کېږي او نو چې خالق الله دی نو راشه هغه پسې کنه مسخر کون کې الله دی نو راشه پسې کنه دا خبره ومنه ایمان راوړه الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله فراخ کې رزق د خپل الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده الله فراخ کې رزق د چا لپاره چې غواړي د خپل بندګانو نه او يقدر الله او تنګ یې د چا لپاره چې غواړي بعض خلق له رزق فراخ کی او بعض خلق له رزق تنگ کی بعض خلق داسي د رزق درک نه لګي د ورځې چتا یو ټیم ډوړې میلاو شي ابل چې نه هغه پر لپاره ډوړې خوري سارم خوري مغرمه مخري ماخام خوري درې ټیم خوري ابل چې نه هغه څو بګی داسي دي چې هغه دوه ټیم ډوړې خوري بعض بګی داسي چې هغه یو ټیم خوري بعض بګی داسي می چې هغه ته د یو ټیم ډوړې نه میلاويږي ورځ په نهار باندې شپه په نهار باندې په لوګه خېټه باندې سبا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سره مؤمن نه دی چې په خپل باندې په مړه خېټه باندې اخري ودکی او گاونډي وګي په لوګه باندې شپه سبا کوي شپه تیري اصله مؤمن نه دی کله کامل مؤمن نه دی او دا فراخ کول دا خود الله کار دی چا پاره رزق فراخ کو چا پاره تنگ کو دا دوانه امتحانات دي ښا رزق فراخ شو نو دې داسې شي چې کله کله ددنا بیا الله مهیر شي مست پات شي روزه پات شي بیا دې سي دې چې رزق فراخ شه دې نو دې ډېر خوري چې ډېر خوري ته روزه بناسي او یا چې په دې ورځ کې روزه په جون په دې ورځو روزه د ټول نه وګدي روزي ورځي د دې روزه بناسي وینا زه روزه رجم نه روزه دا ډېر ګران کار دی دا به سره وګي کی ان دې تمره ځان عادت کړلې دې اسه ټیم نشي تیرولې د ورځې درې ټیمه د خوراک کوي او دومره خوري چې بیا پاسې دی نشي نو دې روزه به څنګه نسی دی وته روزه باندې وینا نشم نیوه تراوی بکې وینا تراوی کوم نشم کوی وسله ستړی کیږي پېشمنه بکې وینا پېشمنه نشم کوله هغه وخت مال خوب راځي بیا شپې لنډې دي بیا روزه ماته بکې کوي یا روزه ماته کوم مخامه اوس کافر خو نه ما الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده
الله فراخي رزق د چا پاره چې غواړي د خپل بندګانو نه ويقدر له او تنګي یې چا باندې چې غواړي تنګي کی رزق په تنګ کی دیسه کوي دیسه کوي نو بیا د سره داخله سکی پکار خدا دی چم گاون کې خلق دی هغه د غریبۍ احساسو کی خلق ولن کم چې گاونډیان دي کم چې خواوشا خلق دي کم چې محله والا خلق دي هغه د ډوړې تنظیم کی د خرچې تنظیم کی نشي کولای نه کینا کولای شي او کینا او چې نه کوي نو سبای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا گاونډي چې هغه شپه په لوګه باندې تیری او د خپل چې نو د په مړه خېټه باندې ودکی د کامل مؤمن نه دی لا یؤمن احدکم نو بیا هغه مجبور شي نو بیا کچکول روالی نو بیا کله په یو درمانه ولاړی نو کله په بل درمانه ولاړی یو ځنه غواړي نو بل ځنه غواړي خلکو ته وای ما تنگسیا راغله بعض خلک سوالم نشي کولای امخ کی خبر اوس چته وسو یو هفته خوشا کی مخ کی وای د درسو خلقو زنانو خپل بچي اول زهر ورکړو او په خپل هم زهر وخواړو الله بچ کړو لیکن زهر وخواړو ولې وخواړو دی وجنه چې هغه تنظیم نشي کولای څشته نه چې وکي دغه ماشومانو لوګي تا داغي جړاتا ټینګې دي نشي نسو کو په خپل لاس باندې امر کو نو زهر ولا ورکړو نو چې دې مری نه زو ته ګورم با نو زبم زهر وخورم په خپل هم زهر وخواړم دا ټول ذمہواری عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو کده دجله په غاړه باندې یو سپه د تند نه مری ولې دجله ته اوس کو زیاده نشي کنه سپه نشي کو زیاده کله سپه مری سپه د تند د وجینا زمانہ وته پوس کیږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کور کې څه نکیږي چې لګوړې سره څه پاخه کی کور کې خلکو دا احساسو کو چې اوس کول پکار دی ښا ناغو لګوړې دا روزه داغه راشن نه لګ به جدا کول لګ جدا کوي سورزه تیر شوه ناغه نسل ګړې جمع شو نو کم د ورځې راشن دی او کم چې دا وسره شو نو پاغ ورځ باندې خوراک ګړې زیات پوخ کو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو کو پیدا کم زیو وېدا موږ د هغه نه دغه سي لګ جدا کړلی نو دومره حد ته رسیدلیو په دومره ورځو کې نو دا دومره تی جوړ شي دي اوې ښا لار منشي ته وې دومره حصہ زما د تنخانه زما د راشن نه کم کا روزانه چې مال کم راشن راځي هغه نه دومره کم کا منګه هوایو نه پدې باندې گزاره نه کیږي زیات کا او زیات کرنو هغه په ښکارا باندې خو نه کیږي خو ځا په پټه به کو بیا نو کما زمنګا په ملک کې چې کما شرح ده ازیات ده رشوت ازیات ده نو چې کوم غټ خلک دی جو هغه ځان په دغه شی باندې پورا کوي او غریب دی عمرې دی کنه او غریب خو دې دغه سي خپل له پاسه کېدا وې چې خو چې مرشي خبر اخلاص شي غربت به ختم شي غریب ختم شو چې غربت په خپل ختم شي کنه لا غریب ختمول غواړي د احساس پکار دی الله یبسط رزق لمن یشاء ويقدر الا فراخ رزق د چا پاره چې غواړي او تنګي چا پاره چې غواړي یقینا الله دې پاره شی باندې پوها ولئن سالتم من نزل من السماء ایمان
کچری ته تپوسو کې د دینا چا نازل کړل چا را ورولې د اسمان نو بو فاحیا بالارض بعد موتها نو ژوند کړه په هغه باندې اسم کارستو د وچې دو داغینا ليقولن الله نو خامخا چې دی بوي چې الله دا کار نم الله کوي باران نم الله ورا وري د زمکینا فصل نم الله راخېږي د ازمکم الله راجوندې کوي ليقولن الله قل نتوت ناس هو الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله د پاره دي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې اکثر د خلقونه عقل نه لري طبعا بس کې به سبا ان شاء الله بیا وایو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي